عزیزانو نن مختصر غوندې وخت کې دا یو خبر ستاسو په مخ کې عرض کول دي چې د امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحمت الله علیه منځ کې اختلاف پس شي کیو نو اختلاف چې ده دا یاد لرئ دا په دوه قسمه یو اختلاف ده په اصول د دین کې او یو اختلاف ده په فروع د دین کې دائمه مجتهدین په منځ کې اختلاف په اصول د دین کې نو داغي په منځ کې اختلاف چې او دا په فروع د دین کې او فروعي اختلاف چې ده په دې باندې دارو مدار د کفر او د اسلام نه په دې باندې دارو مدار د حل او د حرمت نه په دې باندې دارو مدار د جواز او د عدم جواز نه مثلا منځ ده په دې کې ولاړه نیت چې وتړې نو تب ولاړې نو دا ولاړه چې دا د ارکانو د صلات نه ده دا اصول د دین دي ځکه چې ولاړه په منځ کې دا فرض ده اوس د نیت نه رستو ولاړه په دې کې د یو امام اختلاف نشتا چې په دې منځ کې به ولاړ نه یا به کوږې یا به ناسته یا به پروت نه چې ته جوړې نو ته به ولاړې په دې کې د هیڅ امام اختلاف نشته په دې ټول ائمه مجتهدین متفق دي چې دا ولاړه چې دا فرض دغه مذهب د امام ابو حنیفه ده دغه مذهب د امام شافعی ده دغه مذهب د امام مالک ده دغه مذهب د امام حنبل ارکله چې ولاړه فرض ده اوس راشي فرع ته چې ولاړه فرض ده نو خبره د لاسونو تړلو ده اوس لاسونه تړل دا سنت دي د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې نیت تړلو نه بعد بلا سونه پسینه ګدي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې نیت تړلو نه بعد بلا سونه د نامه نخکته ګدي د امام مالک مذهب دا دی چې لاسونه به زوړن نیسي او سوال داد که یو سړی منځ کې نیت تړلو او د زوړن لاسونه نیولی او منځ وکړو منځ شوه دی کنه او که یو سړی نیت تړلو سملاستو بیا پملاستی مونږ کولو مونږ شوه
یا یو سړی نیت تړلو هغه پسینه لاس کې خو او منځ وکړو منځ شوی دی کنه یا یو سړی د نامن اعلان دی لاس کې خو منځ شوی په دې کې د ائمه وجه درته وایي او څومره خناکه وجه ده امام شافعی رحمت الله علیه نه تپوسو شو چې ته وایې چې پسینه لاس ږدئ نو جواز یې څه دی هغه ورته وایي چې حدیث کې راغلی دی پیغمبر پسینه لاس ایښی دی او مونځ یې کړی دی حدیث په خپل ځای ټیک دی خو تاسو دنیا کې وګورئ چې د چا احترام کوئ نو پسینه لاس ږدئ ورته نو که یو انسان ته پسینه لاس ږدي او د هغه احترام کوي نو الله د دې نه زیات حق لري چې هغه ته پسینه لاس کړي اسې وایم چې یو خو زمونږ د استادو دلایل دي که نه کو تکماری ده یو د ائمه دلایل چې د انسان احترام ته کوي او پسینه ورته لاس کړي نو الله د دې نه زیات حق لري چې هغه ته پسینه لاس کړي او احتراماً ورته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه تپوس شو چې ته چې وایې چې د نامن اعلان دی لاس کړي تا سره څه دلیل دی او دې دلایلو ته ګور پخوانی خلق چې وو داغي هر دلیل بداسې و چې د سړي زړه ته به اپیل کولو زړه ته اسې دا ټکې دې ځای کې یاد لرئ یو سړی و هغه قسم وخوړو یو دوست یو نو هغه نه جګړه ورسره وکړه چې جګړه وکړه نو دوست ته وایي چې والله لا اکلم معك حینا والله چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم حین سورځي چې تیرې شي سړی خپېمانه شي چې دا خو زما جانی دوست دی او زه به ده سره اوس خبرې نه کوم ډېر خپېمانه اوس مونږ خو وایو چې څوک را سره خبرې نه کوي نو ډېر بخي د دې خلکو څه خبرې زمونږ استادو به څه خبرې یا زمونږ استادو زمانه کې دوستای کمزې دي زمونږ استادو زمانه کې تعلقات کمزې دي دلته به یو سړی راتلو مانځله ډېره زمانه چرته دلته تقریر کې به زما خولې نه اورېدلي چې یو سړی ګاڼه کور کې اوسېږي نو دام سود دی سړی د جماعت نه بندېده خو لا څه کوي چې په ما پسې هغه پروپیګنډې شروع کړې چې پناه په خدای تر دې پورې وویلې چې دا د 20 کالو منځونه راګرځوم چې په ده پسې مې کړي ته وګوره ګاڼه کور کې حرام دی ما پې پیسې ورکړي او دی پې وایي چې حرام دی نو عزیزانو مونږه که خیال وکړئ د نه سړي زامن یو مونږ دین تر هغې پورې منو چې کوم زورې زمونږ طبیعت نه خلاف پکې څه شی نه راغلی او که زمونږ د طبیعت نه پکې کوم شی خلاف راغی مونږ بیا دین نه منو په پاکستان کې وګورئ حکومت نه تپوسو که اسلام وای بجی ډېر احترام او قدر کو قومي اسمبلی ممبرانو نه تپوسو که اسلام بالکل جی مونږ خو ډېر احترام کوو د اسلام
نو کورم په خوشي مرګ وران شه چې د قرآن او د حدیث او د دین احترام کوي. خدای اسمبلی ده پکې پاسې کوي چې د ملک قانون به قرآني کوي. اوس ته وګوره په پاکستان کې لویه جګړه هغه په دې ده چې اسلام به په دې ملک راځي. ولې به راځي؟ د قومي اسمبلی ممبران وایي چې ځان به حلال کو، خو شریعت برانه په دې ملک کې څوک رانه وایي. وزیر اعظم وایي چې اسمبلی به ماته کم، ټول حکومت به مات کم، خو شریعت به په دې ملک کې رانه څوک رانه وایي. دا ستاسو ملک. آیا داسې خبیث ملکم د دې قابلی چې یو سړی پکې اوسي چې د کم قوم او د کم ملک د مشرانو دا حالت، نو موږ د دې قابل نه یو چې موږ سره څوک خبرې وکړي. یا زه خو په ایمان درته یم چې بدي نشي دا خلقو سره، خوښ مې نه دي، شکلونه یې را باندې بد لګي. چې ورځ تېرېږي نو مولانا عبدالمعبود صاحب په هغه خبره مې ایمان مضبوطېږي. مال یو مړی راته وښایه په دې هدیره کې، راویویستم او داسې هدیرې ته یې وکتل. ویل مړی درته ښیم خو په دې هدیره کې داسې سړی نشته چې ویې ګورې اوړه دې خوشحال شي. ویل دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا. نو زمونږ د مرګ نه رستو مونږ نه به غوښې غوسېږي او په قبرونو کې به ناست. مولانا لاهوري رحمت الله علیه په لاهور کې تقریر کړی او وی چې او لاهوریو میں تمہاری قبر آگ کی تندورے دیکھتا ہوں. ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي. او افغانی صاحب ورته ماته لګو خیا چې بوتلو په دې مخې ورته لاس راخ کو. افغانی صاحب قرآن خوړو چې هدیرې ته مې وکته، هر قبر د اور تنور او لمبې تې راوړه. زمونږ به دا عالي د مرګ نه وروسته. نو هغه پخواني خلق چې وو، هغه خلق وو، بني آدم وو، انسانانو، ای کې انسانیت وو. اوس مونږ کې انسانیت شته؟ زمونږ د هلکانو د نوجوان طبقې ته وګوره، دی کې انسانیت شته؟ دا بني آدم. زمونږ د بوډاګانو ته وګوره، الله دې د دوی سره واسطه مه پېښوه. دا لا بل قهر. هغه ورځ راته چا وی زمونږ جماعت کې امام سره وی جګړه ده. پس جګړه ده؟ دا بوډاګان وی چې پخوا به خلقو ذکر کولو، د مانځه نه وروسته به په زوره لا اله وی، اوس ویل ذکر نه کوو. خیال امراد نو مال ورته وایي چې ځوانان وی څه لغړي تیم کولی چې اوس لا ذکرونه کوئ. چې ځوانان وی ما ته خو پته ده که په ځوانۍ کې هم څه کړي، اوس چې بوډاګان شوی نو در وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. چې د هر څه نه پاتې شوې نو بزرګ شوې په جومات کې کېناست. زه بجلیګر کې وم یو بوډا و ماته وی چې یاره دې مانځه نه وروسته دا ذکر لږ پکار دی. مال کوه که کوه، ته چا منې کړې؟ ویل نه تی لږ په زوره زوره کوم، زما خو دومره دړه زور نشته. ویل ته څنګه مولای؟ بس په دې ګړو کې مې داسې غوړه چوالو مال زه داسې مولایم چې دغه لار نیغه ونیسه او د جومات نه بار وځه. یو حال دی. بوډاګانې داسې دي، ځوانانې داسې دي، واړه داسې دي. زمونږ د وړو تربیت څنګه کېږي لګیا دی د ماشومانو. د وړو تربیت د ماشومانو ګوره چې په لار رواني نو د الله څخه داس الکه څه چل دی؟ وای زه عمران یم.
عمران بچرته کرکټ والای وې زه عمران نو د اوس نه دی واړم ډمان شو که خیری وړې دیم چې ګوري د جینکو اکی میچونه که خیری وړې بدیم میچنی شي او زړې خو دې پرېږده. اوس لا بله مبارکي مې بله شپه جلسه کې پولیس والا ورته ورکړه معلوم مبارک شوه د تاڼې ایسېچوګانې ښځې شوې په تاڼه کې ایسېچو وي ایسېچو پېژنئ څه ته وایي څه والا یو ګل والا نه که نه سیلاب وړیه په خبره نه پوهېږي یو ګل والا ته ایسېچو نه وي هغې ته ایسای وي د هغه لا بیا لا ډنګا وي ایسېچو یا 3 ګلو والی یا 2 ګلو والی هغه پنجاب کې خو شروع شوه ښځه به په تاړه کې ایسېچوي په سند کې ښځه DSP ده ښځه نو اوس به سړي ښځې ته داسې سلوټ کوي ښځې ته او ایسېچو به ښځه نو ته به تاڼې ته او سپاینړې به هم ښځي نو ستا نیوو پسې به ښځې راځي وی ګل د کدو ګل دی چې یو تی اسکوي تی لاندې بل دی خیر بلا ورپسې خدای خبر څه به کېږي د دې ملک حشر بڅي او د ملک انجام بڅي د لیاقت علي خان ښځې به هم وې چې زه به تر هغې په ارام کښېننم چې دا خپلې خویندې مې ازادي کړې نه نو میړه یې مړ شو هغه ورځ هغه مرداره شوه خدای په ملا ماته کړه ملا یې ماته شوه نو داسې د دې ښځو پروګرام او سکیم دا دی چې تر هغې به په ارام نه کینو چې تر څو دا ښځې پوره شرمېدلې د سړکو ته رایستې نه اوس ښځې به پتلونه چولې په تاړه کې به یې سېچو ناستی پتلون به یې چولې نو په صوبه سرحد کې ښځې چې ایسېچو شي خو پښتنې به یې که نه که بل څه به نو معررتوب دپاره ورته دا سړی تیارې کوي میرزاګڼه به میرزاګڼې له دا زړه ښځه به په تاڼه کې چې ناستی او زمونږ ځوانانې چې دي هغه به ایسای وي ایسېچوګڼه به او لونه چې دي زمونږ سپاینې به اوس هم راشي که پولیس کې وګورئ څومره ښځې سپاینې برتي اولدارانې شته تاڼېدارانې شته اوس ایسېچو دغه ته راوتل دا نوی لین دی دا به اوس ګورئ په دې ملک او کوي دي نو زمونږ کې څه شرمېدلی قوم به انشاءالله دې نه زیات شرمېږي بله خبره ده چې دا قوم شرمېږي نه په څه نه دوی کې حیا شته عزیزانو هغه سړي سودا پیدا شوه چې زه څنګه به د خپل دوست سره دومره موده خبرې نه کوم حین به خبرې نه کوم حین راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و ما دا قسم خوړلی د خپل دوست نه چې یو حین به در سره خبرې نه کوم څه وکړم صدیق اکبر ورته وی 40 کاله ور سره خبرې مه کوه اوهو 40 کاله راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و داسې قسم مې خوړلی د خپل دوست نه چې یو حین به خبرې نه څه وکړم هغه ورته تر مرګه ور سره مه کوه د دې دا معنا حضرت عمر ته راغی چې غرق شوم ابو بکر دا وی عثمان دا وی داسې قسم مې خوړلی حضرت عمر ورته زه تر ماښامه ور سره مه کوه بیا کوه دې سړي وی چې راشه څلورمه پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه
رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه و صاحب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله. دغه سے قسم میں خړل د حین لفظ نه حین. ابو بکر را تسلوخ کاله وی، عثمان را تر مرګ وی، او عمر را تر ماخام وی، اوس تعالی رااله. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوند ورکو او دا درې واړه راوغفت. ابو بکر صدیق ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وی چې سلوخ کاله ور سره خبره مکوا؟ هغه وی چې ما سره دلیل دی د خدای قرآن. وی وای ورته وی چې هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله وی په انسان یو داسې زمانه راغلی وا، حين من الدهر یو وخت د زمانه لم يكن شيئا مذكورا، چیز شیلا پیدا نہ. نو یا رسول الله دلته د حین نه مراد اغه سلوخ کاله خمبیر مراد دی د آدم علی السلام چې د خټه جوړه شو نو سلوخ کاله خمبیر پروتو. نو دی حین نه سلوخ کاله مراد دی. نو ما ذکر ورته وی چې سلوخ کاله د حین نه قسم پړ.